د پی اس ایل سالانه میټینګ شوې ده چې په دغه میټینګ کې د حیدرآباد لوبډلې مالک فواد سرور په مایک هیسن باندې او په عقیب جاوید باندې ډېر کړي تنقید کړی دی. د پاکستان کرکټ بورډ حکام پکې هم راغلي دي او بالکل سپینې خبرې کړې دي. فواد سرور چې کومې خبرې کړې دي بالکل حقیقت ویلې دي چې د پاکستان ټیم کم کرنٹ پرفارمنس دی نو دې په وجه وایي زموږ پی اس ایل هم خرابېږي لګیا دی. پی اس ایل نه برانډ تر هغې نشي جوړېدی چې تر څو زموږ په ټیم کې غټ کلاړیان نه وي راغلي، چې تر څو زموږ ټیم ښه پرفارمنس نه وي شروع کړی تر هغې پی اس ایل هم غټ برانډ نشي جوړېدی. دا خبره فواد سرور کړې ده. فواد سرور ولې کړې ده نو په دې ویډیو کې په زم ډیټیل سره خبره کوم، تاسو له خپله ثابته شي چې یاره واقعي د کم لوبډله مضبوطه وي نو د هغې لیګ هم ښه چلي، چې اوس د کومه لوبډله کمزوري وي نو د هغې لیګ هم بیا هغه رنګې نه چلی جي، ځکه هغې سره بیا سپانسرشپ ختم شو. چې کوم ځای کې سپانسرشپ ختم شي نو هلته بیا د آډینس ریټینشن کم شي. د آډینس ریټینشن کم شو نو د ستا سپانسرشپ آلریڈی ختم شو. हाँ, हैदराबाद किंग्स मैन के मालिक फवाद सरवर ने पीसीबी हकाम के सामने खुलकर अपनी राय का इजहार किया. د خپل رائے اظهار د پاکستان کرکټ بورډ مخې له کړی دی. هغه واضح ویلي دي چې پی اس ایل تر هغې ترقي نشي کولی چې تر څو د پاکستان ټیم په انټرنیشنل سطح باندې کارکردګي نه وي بهتره کړي. فواد سرور مزید ویلي دي چې عاقب جاوید او مایک هیسن چې کوم دی د پاکستان ټیم بیړه غرق کا. فواد سرور عاقب جاوید او مایک هیسن شدید د تنقید ښکار جوړ کړی دی. د ټیم قیادت باندې سوالات اوچت کړي دي او مطالبه کړې ده چې موجوده سکواډ کې 8 کلاړیان داسې دي چې هغه بدلول غواړي. هغه ته مطلب 8 کلاړیان د پاکستان په ټیم کې داسې دي چې هغه په پرچی یعنی هغه په خپل پرفارمنس باندې نه دي راغلي، هغه په پرچی باندې راغلي دي. مزید فواد سرور ویلي چې پاکستان ټیم مسلسل خراب پرفارمنس په پی اس ایل باندې غټ اثر غورځوي او د پی اس ایل د ترقۍ په لاره کې یو غټ رکاوټ جوړیږي. فواد سرور مزید ویلي چې پاکستان کرکټ بورډ له په دې خبره زور ورکړی دی چې فوري طور باندې مؤثر اقدامات ته وکړل شي، ځکه که چېرې دا صورتحال وي نو پی اس ایل کې بیا څوک هم سرمایه کاري نه کوي او د پی اس ایل چې کومه سرمایه کاري ده هغه متاثره شي. فواد سرور ویلي دی چې عاقب جاوید چې मीडिया سره گفتگو کوي. د ګوره فواد سرور نے کہا کہ عاقب جاوید کو میڈیا سے گفتگو کرنے کی تربیت دینی چاہیے. لکه چې میډیا سره خبرې کوي نو دغه خبرې چې کوم دي پروفیشنل خبرې نه وي، هغه له باقاعده تربیت ورکول پکار دي چې میډیا سره به څنګه خبرې کوي. اگر وہ خود اپنی ٹیم پر اعتماد نہیں رکھتے، لکه دینه مخکې ګوره عاقب جاوید ویلو چې اوس د ویسټ انډیز خلاف 2 ټیسټ میچونه دي، بیا انګلینډ سره سیریز دی، نو چې زموږ ټیم چې په دې کې یو میچ موږ ګټي نو زموږ د پاره ډېره ده. لکه دا ته د بې اعتمادۍ خبرې کوي که نه، دا ته په ټیم ستا اعتماد نشته که نه، ته تا ټیم له پکارو چې تا ټیم له ویلو چې دې څلورو کې به 3 میچه ګټئ، دې څلورو کې به 4 واړه میچه ګټئ. دا څه خبره شوه چې یو میچ مو ګټي نو زموږ د پاره ډېره ده. ولې یو میچ وګټي؟ دا انټرنیشنل ټیم دی د پاکستان، دا څه ګلی محلې والا ټیم نه دی. خامخ کې فواد سرور ویلي دي چې هر وخت ټیلنٹ کی کمی کا رونا روتے ہیں او په میډیا باندې هر وخت وایي چې پاکستان کې د ټیلنٹ کمی دی او په نورو خلکو باندې د خپل ناکامۍ الزام لګوي. مزید مایک هیسن حوالے سره فواد سرور ویلی دی کہ مائک ہیسن بھی بارہا ٹیم کے خراب ریکارڈ کی نشاندہی کر چکے ہیں. ان کے مطابق ٹیم چلانے والے افراد اس ذمہ داری کے اہل نہیں جبکہ کھلاڑی شکست کھانے کے عادی بنتے جا رہے ہیں. لکه زموږ د پاکستان ټیم چې کم کلاړیان دي نو هغوی د میچ بایللو سره اوس عادت شو، هغوی که اوس میچ بایلي نو هغوی ته بس هغوی مطلب دا دی چې ډونټ کیر یا په دا په موږ یې سر نه غورځوي، هر سره هغوی عادتیږي لګیا دي. نو دا فواد سرور چې کوم دی بالکل اتھینټک او جینوین خبرې کړي، حقیقت بیان کړي، سپینې خبرې کړي دي. نو پاکستان کرکټ بورډ له په دې باندې سوچ کول پکار دي.